ما در طویلو چه کل نبی علیہ السلام تا اللہ حکم کو یا ایها المدثر قم فانذر وربك فكبر وثيابك فطهر. دا آیتون نازل شنو نبی علیہ السلام دا ایمان دعوت شروع او ماوی پخذو کی رنبے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان شوا او پا بالغان و سڑو کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مسلمان شو او پا لکانو کی چکم نوجوانان لکانو نو حضرت علی رضی اللہ عنہ مسلمان شو. حضرت علی رضی اللہ عنہ تا چکل نبی علیہ السلام دا ایمان دعوت ورکو وی دا خدای پیغمبر کرم او ما تا اللہ یو حکم کرنے دے یو نوی دین را کرنے دے پر قریشو کے او ادا دے چی دا یو اللہ عبادت بکی او ما بدا اللہ رسول مانے رنبے حضرت علی رضی اللہ عنہ لگ یو پوٹے سوچو کو وی دا خو نوی دین دی دا خو مخ کے دلتا نو مالا لگ یو پوٹے موقرا کا وی ولی موقران اغواری وی پلار سر مثلا کوم چے ابو طالب دے. نبی علیہ السلام و تو فرمائل وی نا دا خبر بخورے نا گپلار دا سلان بغیر دا ما مرگره کېږي خو ډېره ښه ده زه دا غواړم چې دا خبره خوره نشي ما ته له الله د دې خبرې د پوره خورولو حکم نه دی کړی نو که پلار سره مشوره کې نو بیا خیر دی زما مرګرتیا مه کوه هغه وی خیر دی یو مقرا که پلار سره مشوره نه کوم خو لږ صبر راته وکوې ډېره ښه ده نو د شپې سوچ وکړو نو سهار راغی نبي علیہ السلام ته کېناسته وی ما چې کوم سوچ وکړو فکر وکړو نو ستا دا دین رښتونی ښکاري زه ستا ملګری کېږم. نو په نوجوانانو هلکانو کې لومبې حضرت علی رضی الله عنه مسلمان شو. په یو ځای کې نبی علیہ السلام مبارک منس کاو د مینا په یو میدان کې صحرا کې والی صاحب موسره دی حضور پاک د نبوت نمخ کې بم خپل عبادت کو تاسو تماویل په غار حرا کې عبادت کو او چې کله پیغمبري ملاو شو نو بیا به منس کاو. علما په دې کې اختلاف کوي چې دا من نبی علیہ السلام سو رکعاته کړی دی او سو منځونه کړی دی. قرآن شریف کې الله فرمایي اقم الصلاة لدلوک الشمس د شپې منځ قائم کا او بل ځای کې راځي فسبح بحمد ربک بالعشی والابکار سبا او بیگا د الله یاد کړه الله منځ کا او بل ځای کې راځي اقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل ان الحسنات یذهبن السیئات سارا و ما خوا منځو کو د شپې منځو کا. نو بعض علما وایي چې دا پنځه منځونه خو په معراج په شپه فرض شوي دي معراج خو وروسته شوی دی خو د معراج د شپې د پنځو منځونو د فرضیت نه مخکې به نبي علیه السلام منځ کاو چې کله پیغمبري میلاو شوه او په مسند د احمد ابن حنبل کې یو حدیث دی او په مضبوط سند باندې نقل شوی دی هغه کې داسې دی چې جبرئیل علیه السلام یو ځل راغی او په دې پوندې د ځمکې له یو غزار ورکه نو د هغې نه د اوبو چینه را پیدا شوه اوبه راووتې نو او داسې وکړو ما ته یې چل وښو چې داسې به اودس کوې او بیا راته دوه رکاته مونځ وکړه د مانځه چل یې راته وښو. دا د نبوت نه فوراً پس د معراج نه ډېر مخکې نو دس چل یې مراته ښولی دی او د دوه رکاتو مونځ چل یې مراته وښو. نو نبی علیہ السلام به سار او مازدیګر سار به دوه رکاته مونځ کاو او مازدیګر به دوه رکاته مونځ کاو او د شپې به عبادت کاو. اوس دا د شپې عبادت او د سار دوه رکاته او د مازدیګر دوه رکاته دا په فرض و که نه نو بعض علما وایي او د پنځو منځونو نه مخکې دا فرض و او څوک وایي چې نه فرض پې نو مستحب نبی علیہ السلام ته اختیارو لیکن غوره دا ده چې ویکه که نه کې نو فرض در باندې نه دی او د معراج په شپه بیا پنځه منځونه فرض شوي دي. نو حضرت علی رضی الله عنه ورسره منځ کو نو دا پلار ابو طالب تیر شو
نو علی صاحب داسې ورپېد چې خدای پلار به مې راته سوی. نو آواز یې ورته وکړ بچې دلته راشه. وی دا څه کې څه چل دی کو؟ کله دې په کونډو لاس کېښود او ټیټ شوې او کله به پاسېدې، دام څه کول؟ وی دا زما د تره دا زوی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خدای یو نوی دین ورکړی او دی وی چې د خدای پیغمبر او ما ته خدای پاک دا حکم کړی چې دا منځ کوه او ما یو ګاڼه. نو بابا د مرګري شوی منو تا سره مثلا نه د کړي خود د مرګرتیا مې کړی دا. ابو طالب وته وی خدي کړی دی بچي د دې تر د زوی دی ما د ماشوموالي نه پیژندلې دی او ما پاک دا خبره واورېدې. نو پوښتنه چې کاکاجی مم جوړ مسلمانېږي. نو ورغه ابو طالب صاحب لم د اسلام دعوت ورک. وی کاکاجی ته د ماترې لکه د پلار پشان او تا کړې نه خدای یو دین را کړی دی. ظاهر کې تاسو ته نوې ښکاري خو نوې نه دی. دا د ټولو پیغمبرانو هغه دین دی او دا هغه دین دی چې د ابراهیم علیه السلام دین دی او په دې دین کې د مسلمان ډېره پاک دامني ده او د دې دین صدا ده چې د به د خدای پیغمبر او الله به یوي او خدای سره به شرک نه کوي. نو کاکاجي تاله دعوت در کوم زما مرګري شه. ابو طالب ورته وی چې نه مرګري کېږم دی نه د پلار نیکه زوړ دین نشم پرېښودی په دې واره مه خفه کېږه خو مدد به دې کوم. داسې مدد به دې کوم کولاو خپل کار کوه او خپل عبادت کوه چې څوک درته رانږدې به م نشي زه به دې پوره مرسته کوم. نو علي صاحب ډاډه شو چې ځکه بابا مې مرګرې نه دی او مسلمان نه دی خو زما په دې دین خوشحاله دی. او بیا د علي صاحب یو بل لور دی حضرت جعفر دام د ابو طالب زوی دی. هغه یو ځل نبی علیہ السلام سره په مانځه ولاړو. نو ابو طالب ول آواز ورکړه وی بچې دا دې څه کول؟ وی دا د تره د دې زوی مرګرې شو دا دین مې قبول کړی دی. وی بچې ښه دې کړی دی د تره زوی دی د ماشوموالي نه ما ته معلوم دی او دا دین یې ما ته ښه دین ښکاري. مرګرې شه دی به دې چېته په غلطه لار نه بوزي. ابو طالب یو څو شعرونه ویلی دی. یو شعر پکې دا دی ولقد علمت بأن دین محمد من خیر ادیان البریة دینا. وی ما ته ښه پته ده چې د محمد صلی الله علیه وسلم دین په ټولو دینونو کې بهتر دین دی. نا وی راته ښه معلومه ده ځکه د کور بنده چې کوم ماشوم د سره ماشوم لوی شي هغه بنده ته ښه معلومه. نو دی خو پلار یې نو د حضور پاک ما د ته مخکې ویلو نو ابو طالب سره ماشوم لوی شوی دی. د هغه برکتونو د ډوډۍ د برکت او نور برکتونه هر څه ورته معلوم. خو قسمت کې ایمان نو مسلمانی په نصیب کې او په قسمت کې نه. نو په هلکانو کې لومبی حضرت علی رضی الله عنه مسلمان شو او په ځوانانو کې حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه لومبی مسلمان دی. او حضرت ابوبکر صدیق عجیبه ده ګورې رونو دی چې څنګه نبی علیہ السلام دعوت ورکړ فوراً یې وی نورې خبرې به راته نه کې دلایل به راته نه وی د الله رسوله یو تپوس به دنه کوم خو وروستو دلایل به نه وی بس زما دوست دی او زه دې د ډېر نږدې نه پیژنم او چې ته څه وی زه دې ملګری خدای لومبی مسلمان کله چې حضرت ابوبکر صدیق د مور نه پیدا کېده نو مور یې وی ما د یو غیبي سړي یو آواز واورېده چې ابوبکر کله پیدا شو یا امت الله بالتحقیق ابشری بالولد العتیق. ای د خدای وینځې یقین او تحقیق سره دا خبره واوره یو پاک زوی خدای درکړه د هغې زیرې قبول کا. ابوبکر ورته یاد یو پاک زوی خدای درکوي د هغې زیرې قبول کا. اسمه فی السماء صدیق اسمان کې به دې فرشتي د صدیق به نوم بلي صدیق به ورته وایي. و بمحمد فی الغار رفیق او د محمد صلی الله علیه وسلم سره به د غار ملګری به. نو صدیق ورته د ډېرو وجو نه وایي. یوه وجه دا ده چې څنګه نبی علیه السلام دعوت ورکړو بې د چون او د چرانه بې د تپوس او د پوښتنې نه بې د سوچ او د بچار نه فوراً یې په نبی کریم صلی الله علیه وسلم ایمان راوړی. او دی وایي
وی د نبی علیہ السلام سره زما د ماشوموالي تعلق 2 کاله ته حضور پاک مشهور دی د 18 کالو چې دی مسلمان شوی دی 2 کاله حضور پاک نه دی کشر دی هغه ته مشهور 2 کاله وی ما یو 2 واقعې لیدلې ما ته پته و چې داسې به کېږي وی یو ځل په یو تجارتي قافله کې تلم بهر وی واپس په قافله کې را روانم نو قافله خو به پیاده راتله او په ځنګلونو په بیابانونو کې به روانه وه نو وی زه سکار پسې د قافلې نه جدا شم چې رالم قافله را نتلې وه ډېر پریشانه شم چې خدای اوس به څه کېږي قافله ما نه لاړه لار لرې د څاروي را سره نشته او ما ته لارم نه ده معلومه وی قدرت الهی داسې وکړل چې اوریس شو باران شو زول شو طوفان شو یخنی شو ډېره زیاته او زما چې څومره سامان وه ټول قافله کې ده رپېدم داسې د یخنۍ نه د هوا نه او یریدم هم چې خدای په کومه لاړ شم وی شپه شوه را باندې تیاره شوه بیابان ځنګل دی حیوانات شته غله شته ډاکوان شته زمري شته وجود می د یخنۍ نه رپېږي باران دی شته سامان نشته څاروي نشته وی د لرې ځای نه مې یو رڼه ولیده ما وی چې دا رڼا کم ځای ده دلته به خامخا آبادي وي ځکه رڼا بغیر د آبادۍ نه نی خو چا به اور بل کړي دا برونو قانونو چې پخوا به د هر کلي کې به یو لوړه آبادي جوړه کړې وه او په هغې کې به اور د شپې بلو هغې ته به منار وي د اور ځای دا اوس هم چې زمونږ په جومات کې دا خلک مناره جوړوي دا اصل کې منار دی اوچت ځای ته به منار وي ځکه دا به د اور ځای او پکې به اور بلو دا به دې له اور بلو چې که قافله په لاره رواني نو زمونږ دا اور به وویني نو دلته به راشي دا به د دې نښه وه نو قافله چې به راله دوی به ورسره تجارت وکړه څه به یې ترې واخېستل او څه به یې پرې خرڅ کړل ځکه ټول روزګار به په قافلو په تجارتونو وی ما چې اور ولید مې چې دلته خو چې تکلی شته اور خو هسې نه بلیږي نو هغې پسې ورلم وی چې ورلم نو هغه یو عبادت خانه وه یو آبادي ده او زه د هغې دروازې له ور ورسېدم دروازه مې وواله شپه ده او باران دی یو سړي د دننه نه څوکیدار اواز راکړه څه چل دی څوک ما وی چې زه میلمیم ما ته ور لرې وی مونږ خو ماښام دروازه بنده و سار کولاوه ور نشه کولاوه وی ما ورته د خدای روی مخکې که چې د خدای دپاره مسافر یم یخني مې کېږي باران دی او قافله رانه لاړه او د قریشو د مکې بندې ما د مکې د خلکو به خلکو قدر هغه وخت کې م کو ځکه دا خلک به بیت الله له حج عمرې له راتله نو ما ورته واسطې مخکې کړې چې زه د مکې او قافله رانه لاړه سامان په هغې کې لا او یخني مې کېږي د شپې ځای نشته د خدای دپاره دروازه کولاو کا وی سړي نه کولاوله خو بیا یو بل سړی راغی هغه د بره نه شونټۍ رڼا را مخامخ کړه وی ما ته وی د کوم ځای مې چې میلمیم د مکې څوکیدار ته وی ور ورته کولاو کا وی دروازه راته کولاو کړه او یو کوټې ته بوتلم اور یې راته بلکه ګرم یې کړم او صادرونه را باندې واچول او ډوډۍ را باندې وخوړه او ډېر زیات زما عزت وکړه داسې عزت یې زما وکړه چې لکه ښه نږدې دوستان مې یا مې خپلوان ډېره تسلیم راکړه چې غم مه کوه هېڅ فکر چې ونه کړې مونږ به د قافلې سره ملګري کړو مکې ته به دې ورسوي هېڅ غم چې ونه کړې لار به درته برابر کړو او ښه په اطمینان شپه تېره کړه وی موړې م کړم او ګرم یې م کړم او هغه زمانه کې چې د ملاس د کم سامان و هغه یې م راکړه او ښه شپه مې مزېداره ګرمه تېره کړه وی سار وختي پاسولم چې پیسولم اقه سړی راغی هغه چې زما مېلمستیا یې کړې وه او د دې عبادت خانې مشر مولا هغه سړی راغی وی ما ته وی چې راځه او وی سار یې را باندې بیا ښه مزېداره ډوډۍ وخوړه او موړه یې کړم وی د عبادت خانې سیل یې را باندې شروع دا زمونږ عبادت خانه ده د عیسایانو چې د عبادت خانې سیل یې را باندې شروع کړه وی یو کوټې ته یې بوتلم وی په کوټه کې چې مې وکتل حیران شم خدایه خوب وینم که دا ویښه ده وی په هغه کوټه کې د کاڼي 3 بوتانو وی چې ما بوتانو ته وکتل نو د اخی طرف ته بوت زما شکل و ټول ما چې دا خو زیمه او د میانس چې کوم بوتو نو هغه د نبی علیه السلام نوم یې واغشت چې دا خو د محمد بوتو صلی الله علیه وسلم دا د نبوت نه مخکنۍ خبرې
دا لکانی خبری دی. او گس طرف تا بوت تا چه میو قتل نو زمونگ پا کلی کی اوالک تی چه نو می عمر دی دا داغ پوٹو داغ بوتو. حیران شم چه خدایا دا دری بوتان دوی جوڑ کردی دی او دی بونگ لی دلیم نیو دی سنگ جوڑ کردی دی او دا دری سنگ جوڑول پا دی کوٹا کے وی داغ سڑی تا گورم ارا تا مسکی مسکی گوری خدای خوب نم کوي خدا وی ما تا وی چه ولی میں چه حیران شم وی چه دا بوتان دا چا دی پیجے دی ای میں چه آو دا سوک تی دا خی طرف تا خو زمان دی زمان ڈیزین دی زمان رانچر سر خپل تصویر پیجے نکے دا میانس کی دا چا دی دا زمان پکلی کی اوالک دی او نمی محمد دی صلی اللہ علیہ وسلم او دا گس طرف تا دا چا دی دا زمان یو بل دوست عمر نم دی رازق قصہ دا تکو وی ما دا پادرین تا پوسو کو چه تاسو زمان دا بوتان جوڑ کردی دی دا بڑی جوڑو او تاسو منگ لی دلیو چه زمان بوتانم جوڑو وینا ما خو تاسو منگ نی لی دلی نو دام سنگا جوڑ کرد او ولیم جوڑ کرد دے که سفل سفا دا وی اغوی چه زمان پا کتابونو که دا آخر زمانی دا پیغمبر او دا غدا مرگرو ذکر دے او دا پا کی دا آخر زمانی دا پیغمبر پورا نقشہ دا زمان پا کتابونو کے نو دا منگ دا خپلو کتابونو نا دا آخر زمانی دا پیغمبر بوت جوڑ کرے دا غا نقشہ لیدلے مو ندے چه سوک دے دارا لیدلے ندے غائبانه دا کتاب دا نقشے نم دا بوت جوڑ کرے دے او دا آخی طرف تا دا غلوم بے خلیفی او دا گس طرف تا چه دا چابوت تی دا بے دویم خلیفی او تاسو منگ لیدلے نئے دام دا خپلو کتابونو نا دا نقشے ریستی او دا بوتانم جوڑ کرے دا مارونو اس تاسو پا دے سوچو کہ چه نا لیدلے سوک دا چا نقشہ جوڑو لیشی نقشہ خود دا ارچا دا دوست پیمی او دا دو استرگی دے او دو غوگون دی او دا یوے خلد او دا ارچا دا یو سر دے او لاسونو خپی او خیٹے دا نو چی لا لیدلے سوک نقشہ کم دے جوڑو لیشی او که لگا پوزا دا نغٹا شو نقشہ بدل جو یا که پوزا لگا والا شو نقشہ بدل شو یا که سترگی لگی والی غٹی شو نقشہ بدل شو ټول خلق یو شانتی چا سترگی غٹی چا والی دا چا پوزا غٹل چا والا دا چا رنگ یو شان دا چا رنگ بل شان نور اگا نقش خو یو شیده کنا نو چه نالیدلی یو انسان دا چا فوٹو جوڑی او بود جوڑی اندازو لگوی چه دا بے سمر صفت پا کتابونو کی ذکر ہے دا بد پورا ذکر ہے دا انچونو پتا دا واتا چه دون دا سے پوزا دا او قرآن شریف کے اللہ تعالیٰ فرمائی گورے دا زانم در تنویم اللہ فرمائی هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل دا یو صفت ذکر کرده دا نبی علیہ السلام او دا آغا دا مرگرو یو سو صفتون دلتا ذکر شوی دی چی دا با دا کافر پا حق سختی و دا مسلمان پا حق بنرمی او پا دی تندو بے دا سجدو نخ موجودی بی دا تندو دا سجدو نخ دا چی دا دی تندو نا بے دا عبادت رناگان اخکار کیگی او دا صفت پا توراتو پی کزرعن اخرج شتأهو رستی او بل بسال ورکی نو داخوی دا اوصافو نقشہ دا پا کتابونو سابقاو مخکانو کے خود شکل نقشے پا کتابونو سابقاو کستا وی ما تاوی چی تبی علوم بے خلیفے او دا عمر بے دویم خلیفے یوم دا غنوار در وی دویم حضرت ابوبکر صدیق وی یوزل یو قافلہ کی شام تتلیو پا خصائص کبرا کی سیوطی رحمت اللہ نے دا واقع نقل کرے او دا دویما ابن خلقان دا علوم بے نقل کرے دا پا وفیات العیان کی ویچے شام تا تلیوم یوزل نو پا شام کی ناستو یو سریر آگے منگ دا سے قافلہ کے ناستو تجارتی وی اگا سری ما تا نیغ نیغ کتل وی لال کتاب راواغش وی کتاب تم گوری و ما تم گوری وی بیا ما تا لاغ کے ناستو وی ما تا وستا سنم دے میں چی دا ما خو پلان کی نم دے دا چازوی دا فلان کی دا کم قوم سر دا تعلق دے دا فلان کی قوم بنو تے او دا قریشو دا کم دے دا مکی وی یر یو کارو کا
دارون دی راته لگو خایا ایمه چې زما پرون سکے ضرون چاہتا نخیم وی زما پکی غرض دی دارون دی راته و خایا دی که می غرض دی وی میں چې ضرون نخیم وی خلق وی چې تا نه پیسه دی و خایا وتا وی رون می وتا و خو نو زما پا دی رون یو تور داغو وی ما تا وی چې بس ما خپل کتاب وکت او تا دا لقشا می وکتلا تب دا آخر زمانه دا پیغمبرونم بے خلیفه بس غلی شمانو زمانه تیره شو نو چې کم وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ لنبی علیہ السلام دعوت ورکر چې ایمان راوړه نو حضرت نبی ابوبکر صدیق وتسوي حضور پاک دعوت ورکي وتسوي وی سب بی تپوس در باندې زما ایمان دی بی تپوس خوستا د پیغمبره او دلیل امراته وخا یو نه دا دلیل د دې لپاره نه چې کړو خو ایمان راوړم او کده نه خو نه راوړم نه ایمان مې راوړم اصل دلیل دې څه دی وی حضور پاک راته فرمایل چې په شام کې فلان کی پادری ستا پرون کم داخ قتل او دا زما د پیغمبره دلیل وی ما وتعال نو رونو ګورې دا د غیب علم نه چې په دې خزان خبر کې دا معجزه ده دې ته معجزه وای معجزه دې ته وای چې د پیغمبر د خلینا یا د لاس له داسې کار ښکاره شي چې عقل پاغه کې کار نه کوي او د عادت هم خلافي دې ته معجزه وای معجزه چې کله خدای غواړي نو کیږي چې خدای نه غواړي نه کیږي او د غیب علم هر وخت کې سړي سره چې چاته د علم نو هر وخت یو علم چا سره شته نو اغار وخه سره علمي چې دې بیداری او سلیوانتوب پینی او معجزه چې خدای کله غواړي وی کله چې خدای نه غواړي نی دلته خدای غوښتا نو د غیب یو خبر دا نبی علیہ السلام ورکو او بل ځکه د عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنها عامل رک شوی دی په بخاری شریف کې حدیث ته عامل ته رک شوی او بنشتا په سفر نو صحابه کرام د مانزه وخراغه وخت پتی ریدو دی او بنشتا نو صحابه ورغه حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ته ګیلا وکړه ودا عائشہ ته ور عامل ته رک شوی دی نو ودا د نبی اوس خلق عامل پسې ګرځي او بنشتا من سره بسکو ټول خلق چا او به من سره نه دی علاقه کې وبشتونه مشکونو کې شتا نو عائشہ صدیقہ وی حضرت ابوبکر راغی او دې پرې تشی کې والم چې دا خلق دي سار کړي تا ولې میل روکاو او نبی علیہ السلام زما په پتون د پاسه سره خو ودو ویل قیدم نشم چې خدای کلقم نبی علیہ السلام برابر شي وی دې کړه تیمم آیت نازل شو وی بیا خلق وی ابوبکر ستاسو نه خدای امت ته ډېر لوی خیر رسول دی دا د عائشې نه کامل نو ګروک شوی او مونږ ورپسې ګرځېدونه نو دا آیت تیمم بنوي نازل شوی وی خیر پت عمل پسې وګرځېدو پیدا نه کو وی پکم اوخ چې بز سوریدم وی چې اوخم پاساو عمل د اوخ لاندې پروت دی نو که علم د غیب مستقل د پیغمبر علیه السلام سره وی نو د عمل پته به ورته لګېده که به ورته نه لګېده دا خو به ورته پته وکړه یا بیا د قرآن نازلېدو ته څه ضرورت و فارس بہت معلوم ہو بعض مسئلوں کے بخل کو تپوسو کہ نبی علیہ السلام بوی صبر ہو کہ دا قرآن دا نازل دو انتظار بے کو کہ قرآن بنازل شو نو خلق لبے خبر ورکو نو دا کم خبرون چی نبی علیہ السلام دا غیب ورکڑی دی نو دا علم پا پوزیشن نہیں دا معجزے پا پوزیشن دی دیتا معجزہ وی معجزہ دا خدای پہ اختیار کی دا پیغمبر پہ اختیار کی نہیں کل چی خدای غواری نو صادر شی چی ونو غواری نو صادر گی نو اغا دا شام پادری چستا پا پرون کم داخ کتلیو دقا زمان دا پیغمبر دلیل رون حضرت ابوبکر صدیق لخدای دیر لوی برکتونا ورکلی دیر لوی برکتونا دمر برکتونا او دا حضور بس فورا نبی علیہ السلام تا اعلان کئی دا اللہ رسول ابوبکر ستا شد ستا دی بس ستا غلام او دا ابوبکر چه سمر مال دی دام تا تا وقف دمر ملا او یو ځلې وی یو سیس کې پریشان یم یو ارمان مې چې هغه پورا نشو ادا دی ارمان که زما جیب پیغمبر علیہ السلام خپل جیب وګڼو څه خبر نبی علیہ السلام چې سوي د ورکو مال ټول مال ورته وقف کړی دی خو که زما جیب خپل څه چې لکه سړی څه ته ضرورت شي نو خپل جیب ته لاس ومنډي پیسې راوباسي نو چې دقه سي نبی علیہ السلام د خپل جیب په ځای زما جیب ته لاس ومنډي رانه نه غواړي چې راکا چې نه غواړي
او چې زه ناست یم چې زما جیب کې لاس ومنډي لکه سړی چې خپل جیب کې لاس منډي او پیسې ترې وباسي، دا ارمان مې پړلی چې داسې وشي نو څه خبرې. دومره مینه محبت حضرت ابوبکر صدیق، حضرت خدیجه، حضرت علی رضی اللہ عنہم مسلمانان شو. او پالکانو کې آزاد مرایو زید ابن حارثه چې کم پیغمبر علیہ السلام په زویوالیم نیولیو او ماشوم یې لیکلو هغه مسلمان شو. او په آزاد وینځو کې ام ایمن مسلمانه شو. رو رو پټ اسلام خوريږي پټ. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ خدای مسلمان کا او څنګه مسلمان شو؟ دی وی ما په مکه مکرمه کې د عقبه ابن ابي معيط ګړې چیلې سرولې. وی نبی علیہ السلام دی حضرت ابوبکر وسره دی مرګري وسره دی. وی ما ته وی لک پیرا باندې اوس کا. وی ما وته وی چې زه خو امانتګرم او دا ګړې چیلې زمانه دی. دا ګړې چیلې د بل چا دي سه. نو زه خو پی در باندې نشم څکلی. وی ښه یو داسې ګډه چې هغه بالکل اوچه یو پی پکې نی، هغه راکې چې مونږ یې ځان لوله شو. ما ورته چې اوچه خو دا ډېرې پکې اوچې دي، د پیو درک پکې نه لګي، بالکل هغې د ته اجازت دی. د پیو والا خو نه دی چې مالک ته نقصان ورسي. نو یو اوچه ګډه مې والا راوسته نبی علیہ السلام له. وی پیغمبر علیہ السلام د هغه اوچې ګډې په هغه غلاس باندې لاس مبارک ووال او پتو یې لاسوال، هغه د پیو نه ډک شو. دا معجزه ده. اوس دا هم د عقل نه بار خبره ده، دې ته معجزه وایي. کله چې خدای غواړي د پیغمبر پاړه کې واچوي هغه کار وشي. غولانځې د پیو ډکه شوه او زر زر یې ولشله او موږ هم پیوس کل، هغوی هم پیوس کل. دا مې په سترګو ولیدله. او بیا هغه غولانځ باندې لاس مبارک راښکل، نو چې څنګه مخکې وچه وه مقصې شوه. وی مالی د ایمان دعوت را کو. وی میں چی بالکل منم، ستا دلیل د پیغمبره می ولید، معجزه د پیغمبره دلیل، ستا دلیل د پیغمبره می ولید، بالکل در باندې ایمان راوړم. نو ایمان ز مسلمان شم، خدای پاک ایمان ور نصیب کړم. برچت باندې رونو درې خوري دي زیشته کلان دي زیست چاتنی، نو برچت باندې وخیږي بر زیشته. نور صحابه کرام لکه حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ دیوی وی یو علاقی تا تجارت لتلیم بصرا یو علاقه وی چه اغا علاقی تا لالم نوی التکی یو پادریو دا پخوانو کتابونو وی تاسو که دا مکی سوکشتا نوی ما وطوی چه او دا مکی وی خواه یو خبره می مورا ما چه سه خبره دا وی ستاسو پا کلی کی یو الکت احمد شتا میں چه احمد خو نشتا وی دا پلار نومی عبداللہ دے او دا نکه نومی عبدالمطلب دے وی میں چه دا دنوم خو احمد نری محمد دے محمد ابنم دے و احمد ابنم دے صلی اللہ علیہ وسلم. عالم مکی تا تجارتی قافلو خو بروازش پی ډیر لګی دنه وی ما کلی کی تاسو کو چې ناشنا مسله خو نه ده پیخه وی یره ناشنا خو بل نشتا خدا عبد الله زوی فلان کی پیغمبر دعوا کړی وی مې چې ما ته یو راهب دا قصه وکړه وی ورلم د نبی علیہ السلام پلاس کې ملاس کې خدا خدای پاک ایمان را نصیب. بل یو صحابی دی حضرت طلحه ابن عبید الله او خوب میولید دریش پی پر لپسې می خوب ولید چې تور تیاره ده او په دې تور تیاره کې یو خشتخ کل سپومې راښکاره شي وغرانو کې چې مې وکتل په هغې رڼا کې ابوبکر ناسته او علي پکې ناسته او بیبي خدیجه پکې ناسته ده او زم ورله مغرنا کې کېناستم وی دا خوب می دریش پی ولید نو حضرت ابوبکر سره دوستانه وا هغه لورغه چې ما خدا سي خوب ولید وی خوب دې ټیک لید دی دا رڼا د نبی علیہ السلام د نبوت او د پیغمبرای رڼا ده او ما خدیجه او علی پکې ځان دن نکړی دی او تم پکې خدای را دن نکړی راځه مرګري شي ایمان راوړه نو دې مرګري شم ایمان راوړه مسلمان شم. بل یو صحابي دی حضرت خالد ابن سعید ابن العاص او ما خوب ولید یو لوی خندق دی او کنده د اور دی پکې نو پلار میرالی او خندق ته می ورغورځي او نبی علیہ السلام ولار دی هغه می تراکاږي پلار می ورغورځي نبی علیہ السلام می تراکاږي نو حضور پاک ته بوت لمریخ کم ته
نو حضرت ابوبکر صدیق ته الوی وی داسې خوب مولید وی نیکبخته مسلمان شادا خندق جهنم دی اور دی او پلار دی کافر دی هغه دی ورغورځي او نبی علیہ السلام دی بچکی نو ورلم خدای پاک ماتم ایمان را نصیب. حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ وی ما خوب ولید او وی د پخوانو کتابونو نه ته پتم لګېدلې و او پتو لګېده چې مکه کې یو سړي د نبوت دعوام کړی ده. نو ما رورو لېږه دی د بنو غفار قبیلې چې ته لاړ شه ماله معلومات والا وی چې رور ملا وی واپس راغی وی چېره مکه کې یو هلک د پیغمبرۍ دعوه کړې ده او دا خبرې کوي وی مې چې پوره خبر دی راونه لېږه په خپله ځم وی په خپله لاړم وی چې لاړم یریدم چې هسې نه دشمن لی په ګوتو ورنه شم. نو بیت الله لقب خلق راتل ناستم ما خام شو. نو حضرت علی راغی ما ته وی چې میلمه مسافرې مې چې او وی راځه ما سره ډوډۍ له وی کور ته بوتلم ډوډۍ را باندې وخوړه نه هغه سوی او نه ما سوی یریدم چې هسې نه د نبي علیه السلام دشمن چېرته دی. وی سار بیا رالم بیت الله کې ناستو ما خام شو وی بیا علی صاحب راغی چې میلمه تا ته جوړ خپل مراد لا نه دی ملو شوی مې چې نه وی راځه د نبی علیہ السلام د قوم بدرې میلمنو خدمت کوم وی بیا بوتلم ورو مددو کې خالي چنده کې خدای مو بخا ځکه کار د مونږ جمعات کې شروع دی تاسو په خپل ولید الحمدلله او قرضداري دی پکې دا کار ډېر پیسې پیو لګي او نورم پکې ډېر کار دی نو پورا تعاونو کې الحمدلله اوس کو جمعات بر صفونه مانځه ته برابر شو عارضی دارم پکې چولې بس تاسو په تعاون باندې جوړ شو مونږ ولا عام چندنه د وخت ګوره. نو دمارونو وی ما خام بیا علی صاحب وی چې د میلمه خپل مراد نه دی پورا ما وینا وی راځه بویت لم ډوډۍ را باندې وخوړه او هغه غږ کو نه ما سو یریدم وی پدرې مرز بیا ناستم وی بیا ما خام شو. نو علی صاحب بیا د ګوتې ونیوم چې میلمه ته خپل مراد نه دی پورا ما وی چې نه وی راځه وی ډوډۍ را باندې وخوړه. نو پدرې مشپې را تپوس وکړه چې میلمه د کم ځای او څه د غرض دی چې درې شپې دلته پروت دی وی مې چې زه خو د بنو غفار قبیلې څه له راغلی یاره یو تپوس د نه کوم خو هسې نه چاته نه وی او غوسه راته نه شي. علي صاحب راته وی وایه ال چاته نه وی وی چې دلته یو هلک د پیغمبرۍ دعوه کړې ما رور راولېږه چې معلومات یې راوړه خو هغه پوره خبر راونه نو په خپله رالم چې ورسره میلاو شم. وی علي صاحب وی چې بس لار دې ومونته غږ مه کوه زه ملګرې مه یریږه او زه به دې ورسره میلاو کړم خو چې په لاره ځو نو ما سره به یو ځای ځې خو هسې نه څوک را باندې شکیان نه شي. نو که ما څوک داسې ولیدل چې زه په تا یریدم چې غزار در باندې ونه کي نو زه به د متیازو په بانه کېنم یا به د سپلی سمولو په بانه ټیټېږم ته به راته نه ودرېږې نیغ به ځې چې پوه نه شي چې دی ملګری. وی په دغه چلې نبي علیه السلام له ورسولم حضور پاک په دار ارقم کې وی د نبی علیہ السلام په لاس باندې خدای ما ته پوښتنه وکړل معلومات مو اخیستل او الله ایمان را نصیب کړ مسلمان شو. وی ما ورته چې د الله رسوله دا دین حق دی که نه حق دی ځکه ته خو پکې داخل شوې نو دا د خلکو نه پټ ولې دلته مونږ استاد یو. وی ما نبی علیہ السلام چې ما ته لا د خدای را طرف نه حکم نه دی شوی کولا ویلان وی چې زه خو پې ورلم ګوره یا پړه کې څونه یاره او یا چې ایمان یې راوړه څونه پړی مضبوط شو. وی د بیت الله خوا کې ودرېدم او ما د ټولو کافرانو په منځ کې د اعلان وکړه چې اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. وی کافر را باندې را پامله شو او وی والم او دونه زخمی کړم چې بېهوشه یې کړم. حضرت عباس راغی هغه ته خلاص کړ او وی تاسو چې قافله یمن شام ته ځي د دې په قوم هم لار ده نو که دا مړ شو نو بیا به لوی دشمني درته پېښی قافله به سیند په لاره ځي. وی چې هوش کې رالم بیا مې اعلان وکړه بیا ووالم خلکو بیا ته حضرت عباس د نبي علیہ السلام تر خلاص کړه. وی په درېیم ځل مې بیا چغه وواله وی بیا نبي علیہ السلام راته وی چې داسې وکړه چې د خپل وطن ته ځه او کله چې خدای پاک اسلام له غلبه ورکړي نو بیا به راځي. دا یو کس ډېر کسان خدای پاک مسلمانان کړي یو ډله نو رب العالمین ته خدای پاک یو بل اعلان ورکړ وانذر عشیرتک الاقربین
وانذر عشیرتک الاقربین او واخفض جناحک للمؤمنین خپل نږدې قوم دی ویراوه الله د عذاب نه. لومبه خو پټ تبلیغ 3 کاله پټ تبلیغ نبی علیہ السلام خپل قوم ویراوه. علی صاحب ته دا سیو کا ډوډۍ وکا او زما د قوم مشران راغون کا. حضرت علی رضی الله عنه ډوډۍ وکړه او د نبی علیہ السلام چې کوم قوم او دا غي سلويخ کسان مشران ټول راغون کا. او علی صاحب ته وی چې سید دا ټول د قوم مشران چې ډوډۍ ولکم ما سره خو نشتا. وی تاسو سره سړي وی یو سا غلدا یو سا 3.5 کیلو ته تقریبا او یو د چيله یو رون پروت د لاس دالیچا او یو پیاله پیری. وی بس الله و برکت واچي نو نه وی سلويخ کسان امرا واستل. وی یقینو کا چې هغه سلويخ تو کسان ټول کې ناستل انو د 3.5 کیلو څه شه دی غلا او د چيله د لاس غوخه بسونه وی ټول په ماړ شو سلويخ کسان او شی پاتم شو. وی بیا نبی علیہ السلام چې دا په پټول اوسکا وی هغه یو پیاله په پټول می اوسکل ټول اوسکل او بیا په کې پاتې شو. وی نبی علیہ السلام اس کوشش کړي چې دې د ایمان دعوت ورکړي. وی ابو لهب دا د نبی علیہ السلام ترو وی هغه پویو نو هغه غړې وړې خبرې شروع کړې نمبر چاله په خبرو کې نه ورکاو او د حضور پاک عادت مبارک بداو چې چا به خبرې کولې دی بچپو چې خلک به خاموش شنو خبره به شروع کړه. نو هغه مجلس خاموشه ته پرې نه خاوه. یو شل لګیا دی علیه السلام په دې سوچ کې دی چپ کی کاکا جی چې د پکې میاس کې د اسلام ایمان دعوت ورکاو تریم دې مشرم دې احترام هم کوي او لګیا دی نو هغه چپ کیږي نه. خو چې څنګه خبر اخلاص کړي ابو لهب زې چې زو خلک یې پاسو ارو دا خبر موقع نبی علیہ السلام ته پیښ نشو. پس به بیا په دعوت وکړه بیا ابو لهب سره دا چلو کړ پدریم دلې بیا په دعوت وکړه بیا راغون کړ. ابو لهب بیا غسه خبره شروع کړې چې پیغمبر علیہ السلام ته موقع د خبرو ملو نشي خو یو ځای لیک چپ شنو زر پکې نبی علیہ السلام میانس کې خبر وردن نکړه. وګوره زستاسو د قوم کسب د چاروارې ما د چا د ترزوې ما د چا د ماما زوی ما خپېجنه مال خدای خپل دین راکړي او دا غ دین نه چې د ټولو پیغمبرانو دین او د ابراهیم علیه السلام دین دی او د دې بوتان عبادت پرې دا خو تاسو په خپل لاس جوړ کړی د خیر او د شر مالک الله دی. دا بوتان دینه بچی مغواړي د دې بوتانو نه ځامن مغواړي د دینه شفا مغواړي د دینه د ضرر د فکیدل مغواړي د دینه خیر مغواړي د دینه بارانونه مغواړي. دا ارث چې څومره خیر دی دا د الله په لاس کې دی او دا شر د چا په قبضه کې دی نه الله او زه د خدای رسول زما پیغمبري ومنه دا پیغمبري دغه چې دا سمې درته وي. وی دا ټولو نه مخکې ابو لهب غصه شو او بدر دې راته وي نبی علیہ السلام ته چې دې دې راغون کړ او درې شپې د خلکو وخت ضایع کړ. دا د پیغمبر علیہ السلام سخت دشمنی دی بدبخته کړي. او بیا د صفا په غونډه نبی علیہ السلام اعلان وکړ بل حکم راغی واصدع بما تؤمر چې دا کوم حکم د تکیږي اوس کولا اعلان شروع کړ. مخکې خو پټو نو نبی علیہ السلام د صفا غونډه ته وخت او ټول خلک یې راو بلل ټول راشه او خلکو ته ویا صباحا دا هغه وخت کې دا आवाज کیږي چې د خطر اعلان نو ټول خلک کې ناستل او چې څوک په خپل نشو راتل نوکر راولېګا ځکه د نبی علیہ السلام خو خلکو ډېر قدر کو ډېر عزت او ډېر احترام به کو چې څه چل خوده نو ټول خلک راغلل. د مکی د هر کور فرد پکې موجود دی. نو نبی علیہ السلام متعجبه خبره کوي وی لبست فیکم عمرا تاسو کې ما سالويخ کال تیر کړی څه د پاسا نو کې تاسو د سنگ مونته ما نو ټول په یو جب आवाज ور کوي وجدناک صادقا و امینا ته مونږ رښتونه و امانتګر مونته. وی یو خبره د تدوی مکم بل درته ویم چې د دې غونډې نه شاته یو لخر را روان دي او پتا سو عمله کوي سره دې چې تاسو وینئ چې نشتا زما خبره و مانه اغي وتبيو بالکل من فمون لخر راتلی نشو مونږ یې نشتا بیا ولې مانه وی تا چې د دروغ نه دی ویلې وی خانو انی لکم بین یدی عذاب انی لکم نذیر انی لکم بین یدی عذاب انی نذیر لکم بین یدی عذاب لستاسو لدم الله د لوی عذاب نه مخ یو يرون کې راغلی
دا شیر بند کړه څه مصیبت ته جوړ کړی. موبایل خلک بند ساتي دې ما د ټنګار کېږي باجرې پې لګولې جومات ته چې راځئ موبایل هلته بندوي. خیر دی ير شوی به غریب دی انسان دی یریږي د بندر نه چل به نه ورځي. خیر دی بعضې وخت په انسان هیبت راشي نو چل ته هېر شي بل چاله ورکا به دله بند خیر دی انسان دی ګور دا غلطي در چا نه کېږي انسان نه غلطي کېږي ما ته متوجه شي مصیبت خو دې موبایل کنه. اوس هم چاته هلته بیټک کې ما دوستان راغلي ما یې پخوا به خلکو سره تسبیح په لاس کې اوس د تسبیح په ځای موبایل لاس ته راغلی هر چا سره لاس کې موبایل موږ سره په خپله موبایلونه دي هر چا سره لوی غم جوړ دی نو بس دنیا په دې کې اخته نو بعضې وخت په سړي هیبت راشي. خیر انسان زه بېلمه به بهر کیف خبره دې پورې مې کوله چې ټولو ته دعوت ورکړ. لومبې ابولهب را پاسېد او په نبي علیه السلام یې د کاڼي غزار وکړ او خیره ورته وکړه تبا لک لهذا دا خدای دې داسې که مونږ د دې له بللي. الله قرآن شریف کې په نبی علیہ السلام خپه شو آیت نازل کړ تبت یدا ابي لهب وتب خدای دې ابو لهب هلاک کړي. د خدای خیره خو بیا یقیني د خدای خو چا سوال نه کوي او دې ظالم نور ظلم سونه وکړ هغه د قوم له چې دعوت ورکو دې پکې رکاوټ شو کلي له چې دعوت ورکو دې رکاوټ شو. نو د پیغمبر علیه السلام دوه لونه د ده په بچو کې دنوي یو ام کلثوم او یو بیبي رقیه د ده دوه زامنو عتبه او عتیبه په هغوی واده وې بلکې هغوی راغلل او نبي علیه السلام ته خپل لونه پرېښودل دې باندې علیه السلام ډېر خفه شو. او دا عتبه دا چې د ابولهب کوم دا یو زوی دی او د پیغمبر علیه السلام زوم دی دې راغی او د نبي علیه السلام کمیس یې وشلو او د نبی علیه السلام په مبارک مخ باندې لاړې مو توکړې سپیره. نو حضور پاک ورته یو خیره وکړه دله نووته وی خدای دې په سپي وخوره. نو چې دې لاړ نو پلار ته یې الوې نو پلار یې پر پیدو شو ای بچې دا خیره خو قبوله ده مونږ خو سره لږ زیاتې وکړو لوڼه مو ته پرېښودی او بیا دا چل دې مو کړو. اتفاقا دې ته ګوره چې دوی په یو سفر ته تجارت کې دغه وخت کې روان شو یو علاقې ته ورسېده نو هلته کې دمه کوله نو په هغه علاقه کې چې کوم مشران خلک و هغوی ورته وي تاسو غلط ځای کې خیمې خښې کړئ وی ولې وی دلته درندګان ډېر زیات دي او د شپې اکثر حمله کوي. نو ابولهب سره یره شوه نو زوی ته یې وی بچې تا ته خو خیرم شوې ده څوک ته نه دي خبر خپل حفاظت کوه او دغه خپل قوم ته وی زما د دې زوی به څوک حفاظت کوي ټول ورته وی صاحب مونږ به حفاظت کوو ولې یریږي او که درندگان راځي نو په مونږ به راځي مونږ سره تورې شته مونږ سره ډانګونه شته څنګه به راشي وی نه زه په دې زوی یریږم هغه خیری پړه کې به خو چاته یې غږ نه کوم. نو یو لویه ټېله وه په هغې د پاسه زوی له د کمبلې او تولې برابر کړي بچې ته دلته سمله او نور خلک ګیر چاپېو چې ټولو ته ښکاره چې څوک څه شی دی ونه خوري. نو چې نیمه شپه شوه نو یو سپی راغی ځنګلي خلک وده دی اوس خدای په خلکو خوب راوست نو د یو کس خوله بونیی او نیغ ځي نقد ابولهب زوی عتبه له ور ورسېده د هغه خوله یې بوی کړه او چې بوی یې کړه نو سپي یو چغه وواله دې راویښ شو ده چغې کړې چې چغې کړې بس سپي پې حمله وکړله د مری نه ونیو چې تر څو قوم ورسېده بیا چیر پر کړې د حضور پاک هغه خیانه ورته قبوله شو. نو خدای دی خوا مخالفین و مخالفت هم شروع کړ او ډېر کسان خدای پاک د اسلام په دایره کې مرا داخل کړل. نو ګورېرونو د اسلام دونه په اسانتیا نه دی خورخه دې له نبي علیه السلام ډېر لوی محنت کړی دی او ډېره زیاته خواري کړې ده او صحابو ډېر محنتونه وده کړي دي. نو نور واقعات به آینده جمعه کې درته ووایم. دعا وکړئ رب العالمین موږ د نبي علیه السلام په نقش قدم روان کړي. خدای د حضور پاک د دعا وکړئ چې د حضور نبي علیه السلام د ښکلي دین خدای زموږ نصیب کړي زموږ ژوند او مرګ الله په شریعت نصیب کړي. رب العالمین هم د دنیا او د آخر خیرونه نصیب کړي او چې څوک مریضان دي د رضا خان لالا بیمار دعا ورته وکړئ نور هم څوک مریضان دي الله ټول له شفا ورکړي که څوک قرضداراني او څوک تنګ دستی الله د حلال رزق نصیب کړي. مردگانو ته هم دعا وکړئ دا غازي شاه ته هم دعا وکړئ چې الله مغفرت نصیب کړي وارثانو له الله صبر ورکړي او د نیاز علي خان د دم یو ملګري بیمار دعا ورته وکړئ چې الله والا روغ صحت ورکړي. څوک چې په دې مجلس کې یا په کورونو کې مریضان دي الله ټول له شفا ورکړي. دا د کارخانونو یو ملګری دی هغه زمونږ د کیسټو خدمت کې حبیب الله نومې دی دا هغه ټولو مریضانو له شفا ورکړي. الله ته زمونږ نه راضي شي
خدای د دین د پاره مون قبول کې، خدای د دنیا او د آخرت د دواړو خوشاله نصیب کې. څومره چې زمون دوستان دي لري د ځای نه راغلي دي، خدای ټول د دواړو جهانو خیرونو او برکتونه ورکړي، او خدای تم د غمونو د دنیا او د آخرت نه په حفاظت او په امان کې وساته، او اخر وخت په خپل دا کلمه نصیب کړي لا اله الا الله محمد رسول